د ډیچوک سانحې نه پس د ډیچوک احتجاج نه پس په اسلام آباد کې پښتنو سره ډیر غټ ظلم روان دی، پښتنو سره ډیر سخت زیاتې روان دي چې په دې ظلم او زیاتی باندې الیمین ګنڈاپور شهباز شریف ته خط هم لیکل دي. په دغه خط کې شهباز شریف ته څه لیکل شوی په هغه باندې هم تفصیلا خبره کو، او بل په اسلام آباد کې پښتنو سره څه ظلم کیږي، څه زیاتې کیږي، په هغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو. نو ویډیو مسکپ کوي، خپل هم وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. الیمین ګنڈاپور شهباز شریف ته خط لیکل دی چې اسلام آباد کې پښتنو سره ډیر زیاتې کیږي، داسې مه کوئ، داسې قسم سلوک د انصاف خلاف ورزي ده. دا وخت که چېرې تاسو نفرتونه جوړوئ نو بیا به ډېر نفرت دومره زیات خور شي چې په تاسو باندې به ډېر غلط اثر پرېوځي، په ملک باندې به ډېر غلط اثر پرېوځي. دې نه مخکې هم پنجاب والا یو تحریک چلولو چې اوټو پنجاب یو، نو هغه ټایم هم ډېر غټ نقصان پاکستان ته ملو شو چې بنګلادیش د پاکستان نه جدا شو. نو که چېرې اوس هم دغه پښتانه راپاڅېدل نو دا به هم د پاکستان یو غټ نقصان وي. ځکه شهباز شریف ته باقاعده خط لیکل شوی دی چې وروره دغه ظلم زیاتې دی په پښتنو باندې په اسلام آباد کې بند کا. دا ملک چې کوم دی دا د هر پاکستانی دی، دا صرف د پنجاب د خلکو یا د پښتنو نه دی، دا د هر پاکستانی دی. نو په اسلام آباد کې اوس ظلم زیاتې پسې کېږي، راځئ په دې باندې خبره کوو. د ډیچوک احتجاج نه پس په اسلام آباد کې هر پښتون سره زیاتې کیږي. اسلام آباد پولیس ځای په ځای ناکې لګولې دي، د خلکو آی ډي کارډ چې کوي، او چې کم سړی د کې پی کې نه راوځي، کم سړی پښتون نو هغه ډایرکټ حوالاتو کې بندي. او چې کم کسان د ډیچوک احتجاج کې گرفتار ونه، تاسو لیدل شي تیر شوی او 2 ورځې مخکې هغه عدالت ته پیش شو چې عدالت ته پیشۍ دوران هغه له په مخ باندې تورې کپړې اچولې وي، چونکه د پاکستان قانون کې چې کله یو دهشتګرد گرفتار شي هغه ملک ډېر غټ نقصان ورکړي وي، نو چې کله عدالت ته پیش کیږي نو هغه په مخ تورې کپړه اچولې وي. خو دلته د پی ټی آی کارکونانو ته مخ له تورې کپړې اچولې شوي. او بل پکې دغه خبره دا ده چې کم خلک لکه اوس د چا پکې رور گرفتار دی، هغه تللی دی د رور د گرفتارۍ خبر ته یا د رور تاریخ له تللی عدالت له، نو هغه رور یې موله رانیولی دی، لاواحقین یې ورسره رانیولي دي. چې کم سړی عدالت ته ورغلی او تپوس ته ملګری او د چا یارۍ دوستۍ کې څوک ورغلي نو یې ورسره هم رانیولی، یې موله گرفتار کړي، لاواحقین یې موله گرفتار کړي دي. جی بل اسلام آباد کې چې څومره هم پښتانه کاروبار کوي، یا اسلام آباد کې شنواري ریسټورانټ ډیر زیات دي، پښتانه پکې ډیر غټ کاروبار کوي په اسلام آباد کې، په راولپنډي کې، د ملک په هر حصه کې پښتون په کاروبار کې مطلب هر ځای کې انوالو دي. سپیشلی افغان خلک چې کوم دی هغوی هم په د اسلام آباد لاهور کې ډیر کاروبارونه دي. خیر پای خو خبر نه کو، خو پښتانه چې کوم دي د پاکستان په ګډ ګډ کې پراته دي، د کاروبار په غرض کې، د مزدورۍ په غرض کې وتی دي. نو دغه ریسټورانټ کې چې څومره پښتانه دي هغه له هم ډیر زیات مشکلات دي. شنواري ریسټورانټ شو یا نور چې چارېډې لګولې وي غریبانان پښتانه چې ریډه کې مزدوري کوي، نو هغه ریډو والا ته هم ډیر سخت تکلیفات دي په اسلام آباد او راولپنډي کې. جی نو شهباز شریف ولا خط لیکل دي، ګورو با چې شهباز شریف غریب څه کوي، اکشن په اخلي کنه غریب ولا دا کوي چې بيخي ښکاری نه پته نه لګي. نو دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې خپل رائے کمنټ کول شي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.